الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما فرهاد نوم دی، زه پلټو اوسېدونکی یم. د پلار نوم یې محمد رفیق دی. نیسته کې زما دکان دی صاحبه، د روټو تنور مې دی، د پکوړو. د دې نه یو په دغه شپه باندې د کلي نه زه راتلم، جاوجي زه کلي نه راتلم، دکان ته روان وم. لار کې چې دی نو مصور خان د رزاړو چوکۍ انچارج چې کوم دی هغه ناکهبندي کړی و، لار کې ولاړو. هغه سره زما یو چې دی پېژنګلو کس ولاړو، نعیم نوم یې دی چې چیک پوسټ نه رابدل شوی دی دلته کې د سره په ډیپټی دی. نو هغه زما پېژنګلو، زه هغه ته ودرېدم. چې هغه ته ودرېدم هغه ما ته وویل چې یاره ما ته رانږدې شو، وایي چې یاره خان وایي چې موږ باندې موږ ته پرچې ضرورت دی، بس موږ پراګرس برابر نه لري او بره نه موږ باندې افسرانو زور دی. هغوی موږ ته وایي چې بھائی پراګرس برابر کړئ، او دی وایي چې یاره پرچه راکړئ. نو ما ورته ویل صاحب ما خو نن پرچه یو خلاصه کړله، اوس غرمه چې دی نو زه را کچرونه راغلم او دی باندې دا لیکلی یم دي. خو هغه وایي چې زه خیر دی بس کېږي پې پرچه ته راکړه موږ له. تماچه مې وله صاحب ورکړه، پرچه مې وله ورکړه، دا لیسنس مې وله ورکړه. زه لاړم دکان ته، چې دکان نه واپس راتلم صاحب دوی له ما واپسو کې چې دی نو پی راواغېشتل، دوی له ما چې دی نو ښه به درس راواغېشتل، چرس سرګټ مې وله ورکړل. زه لاړم کور ته، چې کور ته لاړم صاحب سارې بیا زه راغلم چوکۍ ته، بس حاضري مې وکړه. نو زه ناست وم، دوی وایي چې یاره موږ پول یو ډیپټی کې مصور خان وی او ته لږ انتظار وکړه، موږ درځو. کم از کم دته موږ یو ګنټه انتظار وکړو. یو ګنټه پس چې مصور خان راغی نو چوکۍ کې هم څه کسان مسان ناست وو، خو بس هخوا دېخوا یې کړل هغوی او ما ته ویې چې راځه مرزا یې ما سره کېنو، مسعود او مصور خان چې دا په ډاکسن کې کېناسته موبایل کې. تاڼې ته لاړو صاحب، چې تاڼې ته لاړو، کله چې زه تاڼې ته دننه کړم نو زه حوالات ته نیم مخامخ کړی، زه مرزا ته نیم مخامخ کړی، زه چې دی نو کیسیچو ته نیم مخامخ کړی. بس سیده زه بوتلم خوپیا د سیچو صاحب کوارټر ته، چې په هغې کې بس بیا خوپیا د ریمانډ بیا خپلې کمرې دي، د کچن پکې بیل دی او لکه دوی پکې خپل حساب کتاب دی، بس خوپیا هغې پکې بیا دننه بس د هغوی خپله دنیا ده. کله چې زه هلته کې دوی دننه کړم صاحب نو د ما ته بس کېناستو. هغه یو زما نه مرزا ما نه موبایل واغېسته، کټ کې ډډه واچول او زما ټولې نمبر یې وکتې، ټیمونه یې ورسره نوټ کړل چې یاره دا چا نمبر یې دغه کړي دي. بیا هغه چې هغې نه پس هغه موبایل بند کړه، ځان سره یې کړه. مصور خان دي رالل یو یو به راته ما ته به یې ویل چې بھائی بس منې خو باسې منې خو د والو نه مخکې ومنه او تا سره چې دی نو موږ ورورولي کوو. دی ټولو ما سره لاسونه میلاو کړل، مسعود د دغه مرزا، دا تاڼېدار مصور خان، دا سیټې تاڼې سیچو چې دی جوهر شید خان، دوی ما سره لاسونه میلاو کړل چې بھائی تا سره موږ پښتانه یو چې دی نو تا سره موږ لاس میلاو کوو، تا چې دی نو ته موږ ته بس کسان وښیه، تا ته نه موږ بار کوو، تا ته نه موږ د سره بار کوو، تا سره زموږ دا واده ده. ما ورته ویل صاحب چې اول خو زه له دې خبرې نه خبر نه یم، نو زه تاسو ته د شوکه شوې ده صاحب، کلي کې زموږ کلي کې 2 شوکې شوي دي. یو چې دی نو زموږ نه شوې ده شکیل د پلار نوم یې وکیل د پلار نوم یې نور محمد دی، را زما ماما زامن دي، ماما مې د هغوی نه چې دی شوکه شوې وه. په دغه چې کله دوی رپورټ لیکلی کېده نو زه په خپله تاڼه کې دوی سره موجود وم، رپورټ زما په نګرانۍ کې چې دی نو لیکلی شوی دی. بیا د هغې نه پس چې 2-3 ورځې تېرې شوې صاحب نو دوی ما ته وویل دغه پرچې کار یې ما سره وکړي چې بھائی زموږ پراګرس دا پرچې چل ولې راته جوړ کړه. ما نه چې دی تماچه واغېسته، زه چې په سار له باندې ورغلم نو دوی زه بوتلم تاڼې ته، چې تاڼې ته یې بوتلم دوی هلته کې ما سره دا شانتې حساب کتاب وکړه چې بھائی بس ته کېنه تپوسونه که نه لکه یو تپوس کوي بل چې وز والو نه پس خو باسم بیا خو والو نه مخکې ووایم. ما ورته ویل صاحب چې ما کړی نه وي که نه نو ما یې که زما راسټ درې بل طرف نه هم څوک پرې کړي نو ما یې ځان باندې د غلا انظام کم از کم نه شم لګولی، ځکه چې ما کړی نه. تاسو زما ریکارډ وګورئ، نسبت یې نه تاسو معلوماتو کې 17 سال زما دلته کې وشو، پېښور کې ما 20-25 سال تېر کړي، هلته نه زما معلوماتو کې، کلي کې زما معلوماتو کې، ټولې چې څومره تاڼې دي تاسو ټول نه معلوماتو کې چې بھائی دا ملنګ څنګه سړی، زه خو په ملنګ باندې مشهور یم او چې دی نو زه خو وروره مزدور کاره سړی یم، ما ډېر د 2 روپۍ ورځ نه ما چې دی نو مزدوري شروع کړې او دې وخته پورې زه رالم، خو چې دی نو ما نه شوکه کړې نه مو ډاکه کړې ده، حلاله مزدوري مو کړې ده، حلال رزق مو ګټلی دی. ښه دوی بس وی چې آرام او د حلالو به اوس پته لګي نو بس دوی ما باندې خلک هغه دغه وکړل، خو لکه زه خو ورته داده نه شوم. هغې نه پس چې دی بیا صاحب دوی ویل چې ورګه تا له موږ یو ټیم راغواړو او ته به چې دی نو اوس په خپله باندې نو لاول چې دی نو زه ما باندې شورو یې سیچو صاحب کړی ده جوهر شید خان، چې هغه زه صاحب له ویښتو نه ولیم، زما خو ویښته غټ دي، بس زه خو صاحب پټکې وم، پیغمبري طریقه ده، پټکې نه دی عادت دی، الله دې زموږ د عادت په عبادت باندې قبول کړي. پوهېږې عادت کوو پټکې مو نه دی دا چې دی هغه زما نه په څپېړو کې دا پټکې غورځولې دي. بیا د هغې نه پس زه صاحب هغه له ویښتو نه نیولې یم نو زما نه په موټو کې ویښته موښکلي دي او زما راسټ چې دی نو زما راسټ 13 پیرې هغه په دې سایډ باندې مات کړی دی او چې دی نو 13 پیرې په دې سایډ باندې مات کړی دی او 13 پیرې په زما سټ بس بار طرف باندې دا بس اوس تاسو سره مجبوري ده راغلی یم کنی نو زما نه سټ کار کوي، نه زما چې دی نو لاسونه صاحب کار کوي، نه زما خپې کار کوي، بس زه چې دی نو بس ساره کې غړېږي صرف بس زنده لا شم، نور چې زما وجود کار نه کوي. مشکله ده که زما دا زخمونه تاسو وګورئ صاحب، تماچه کې ما باندې پرچه شوې ده صاحب، 15 ډبلې سارې ما جمع کړم د تماچې پرچه ده او دا دومره چې دی نو ما سره ذاتیت شوي دي
دا په څه وجه باندې شوي دي. د شپې نه چې د وې صاحبه تاسو ته چې دی زمونږ چې دی نو وروره دغه دی د شپې نه دوی وی چې یاره تاسو ما سره ثبوت هم شته مصور خان وی او ما سره چې دی نو ګواه هم شته. ما ورته بالکل ما باندې ګواه پیش کړه ما باندې ثبوت پیش کړه بس بیا چې دی نو زه هر څه منم چې تاسو څه وایئ زه هر څه منم. خو لکه صاحبه سبا پورې چې دی نو ما سره دا شرمول پر زور وشو د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د لمونځ نه مخکې ما سره دا کبډي شروع شوې وه دا چې دا د شپې تر 10 بجو پورې ما سره وشوه پوهېږې د هغې نه پس چې دی نو بیا زه دوی پرېښودم او بس زه ما چې دی نو کپړې اوبه وې هغه اوبه واله سزا به صاحب هغه الټه دې راځوړن کي او خولې نه دله کپړه تو کي نو هغه داسې وي چې هغې کې ته سم نشي اخیستی او چې بیا اوبه در اچي که نه نو هغه بس تاسې مزغو ته به ځي او خولې ته به دې ځي نو بس داسې تړتکې به وی لکه سړی چې یا څاروی لال کې یا چرګوټی لال کې هغه تړتکې وایي که نه به دغه شانتې تړتکې به وی او ما به ورته ویم درته صاحبه غله راته یادوم او دوی به وي نه ته دروغ وی ما به ورته ویم درته دوی به وي نه ته دروغ وی او دا چې دی نو بس هر سړي بس د حیواناتو غوندې کار را سره کړی صاحبه حیوان اوس زما دا مطالبه ده صاحبه چې بس ما ته انصاف میلو شي زما تپوس دې وکړي شي چې بهی دا ملنګ سره داسې ولې وشو ډي پي او ته ډي جي بس وزیر اعلی ته ټولو ته ووایه دا په خپله ووایه ډي پي او ډي جي وزیر اعلی تاسو وایئ منګه جی زه دا زما خوری دی زه ماما یم جی زما جی مسعود نوم دی پلار مې اعظم خان نوم دی وفات شوی دی او د دغه نه درې څلور ورځې مخکې زما د ویرونه دي خلیل زما ورواره دی او وکیل مې ورواره دی او یو سره بل کشر ورور دی هغه هم زما ورواره دی دله چې په کومه بهانه دته کتلې یا ورته سزا نو هغه هم زمونږ د کور خبره ده زمونږ نه لکه غلام زمونږ نه شوې ده زه ورسره بیا دا مصور ما راوغوسته چې دغلته دې موقع ته او خپله دغه خبره مې ورته وکړه ده ویل چې زه تاڼې ته سیټي تاڼې ته ځو هلته کې به راپورټ ولیکم ما ورته صحیح ده موږ لاړو سیټي تاڼه کې هغه درې زما وروڼه چې کوم راسره یو بل ورواره دی خپل ګاډي کې رالو پوه شوې او دلته سیټي تاڼې ته او مصور هم و چې بیا جوهر شیخ صاحب هم راغی موږ ورته خپله دغه وکړو چې دغسې کیسه وشوه ستاسو په نوټس کې راولي نو لکه تاسو د قانون محافظان یې لکه دا موږ خپله ذمهواري ګڼو چې تاسو ته ووایو چې تاسو خبر کړو که نه بس د هغې نه پس بیا یو لشل منټه پس دی هم راپسې راغی دی و په هغه موقع کې چې موږ رپورټ درج کړه خپل زموږ د کور خبره ده جي د ماما زمونې زما ورویرونه دي دا مې خورایي دی هم ورویرونه دي کار هم زمونږ دي غلا هم زمونږ نه شوی دی ظلم ما موږ سره شوی دی او د ظلم د پاسه چې کوم دی نو زما خورۍ راولي کاروباري سړی دی پوه شوې ریکارډ یې د اوبو خرڅول نه ده کړی دی لکه داسې هغه جذباتي خبرې پس دریاب کې د اوبو خرڅول اوبو خرڅول نه ده دغه کړی دی او اوسه پورې دی خو دلته راورسېد چې الحمدلله خپل ګاډی دی ورسره له 20 لک روپو روزګار یې دی شاګردان چې کوم دی 1 لک روپۍ میاشت ورکوي پوه شوې خپل کشتونه 2-3 روپۍ میاشت دی کشت چلی نو لکه دې د غلا ته څه ضرورت دی او دغه ته څه ضرورت دی او بیا خپل ورور نه بس 1,30,000 روپۍ صاحب زه میاشتې کشت چلوم زمونږ جي دا مطالبه ده چې د دې ظلم دی چې کوم دی نو موږ ته انصاف میلو شي بل دغه صاحب دا خبره هم شوه موږ ته انصاف میلو شي زمونږ ډي پي او ته هم ریکویسټ دی زمونږ آی جي ته هم ریکویسټ دی زمونږ وزیر اعلی ته هم ریکویسټ دی محمود خان ته او زمونږ بلکې عمران خان ته هم زمونږ ټول افسران چې څومره زمونږ ټول چې موږ له انصاف راکړي موږ له انصاف راشي هغه زما ورونه دي جي هغه خلک یو د اغلا کله شوی او دا کوم خلکو چې بلا شوی هغه خلک سوي دي باره د دې باره کې وایي چې دا سره بالکل ظلم شوی زمونږ روړ دی 24 غنټې موږ سره ناست دي موږ د په ګاډي کې 24 غنټې ګرځو پوه شو دا زما بچی دي صاحب امانه کشران دي موږ چې کوم دی نو موږ د دې خلاف چې کوم دی نو تاسو کو چې دا ولې او چې موږ له شي غل راکې موږ روړ رانیولې پکې لکه دا وایي چې دې چاته خولې نه زه صاحب چاته خولې نه ما دوه پیرې صاحب د دې لپاره چې ما یو پیر او منل چې ما ما سو کوویني ما په ځان باندې ما وته صاحب ویم چې دوی زخه ما سره کبډي وکړه دوی چې ما سره کبډي وکړه زما ساکله ختم شو کنه نو بیا ما وته امراضه عمل ته کې په غاڼه کې مخ کړی نو زما تر غاڼه را چې هغه زمونږ د ټولو کورونو په مینس کې زمونږ صاحب خپل جام دی چې ما اوس ما سو کوویني وجنی خو مې سم وجنی خو چې پته خو مې ولګی کنه چې را چا وجلې کم ځای کې ته زما الریډي دښمنی ده سپه د لګي زما برخلاف نه پیسې غشتي یا مثال خبره دا وي په سازش باندې زما سره داسې کوله بل خبره چې د تماشا ګرځول د ما سره داسې کار وکړ صحیح ده صاحب دوی ما غاڼه ته دوی ګاډي کې کېناستل غاڼه ته دوی ما خوش کړل الته کې زما تر زامن دي زما تر غاڼه زما ټول خاندان د خپل زړه شلو کسانو لیدل خو ځکه زما تر زوی چې دی هغه غنی وروړي
او په ګاډي کې زما د خپل لاندې ښودي دي خو زه خپل د تره زوی پېژندلی نه یم. زه په داسې حالات کې خپل کلي ته بوتلم چې بیا راوستم کله صاحب بیا را سره وي دا خو د دروغ وي او موږ پېټرول وسوځول او موږ دا وکړل او موږ هغه وکړل نو بیا را سره کبډي چالو کړل نو چې بیا کبډي چالو شوه چې بیا کله زما ساه ختمه شوه نو بیا مې ورته ویم نیسه دې نه مې غله راوستي ویم هلته کې چې دی نو ویم شی نه مې ټول هلته سنبال کړي ویم څه یو سر یو څه بل سر دی نو بیا را سره نیسه دې ته خوشي شو نو هلته کې یم زه دوی را کوز کړی نه یم د ګاډي نه نه زه چاته خولی یم لکه ډېر ما ته پته لري سزا به یو په ډبل درکوي خو چې څوک خو دې ویني که نه مړکوي خو دې مړکوي خو چې څوک خو دې ویني چې یاره کوم ځای کې مړ دی او چا مړ که او څنګه چالو شو صحیح ده صاحبه د نسبت نه چې بیا زه دوی راوستم بیا دوی ما سره خپل چې دی نو هغه بس هغه خوايخې دوی په ما باندې وکړه خو چې عقوبت دوی ته دا 100% یقین د دوی جوړ شو چې یاره دا سړی خو دی نو بس دغه سشته نه او لکه دا سړی سیټ هم نه لري ذهني ځکه چې کله یو غر او کله برغل کله به مته ګاډي کې موبایل پروت دی کله دغه خبرې صاحب ټولې ختمې شوې زه دوی بوتلم دی زه رغلا په کیس کې رشو کې په کیس کې زه دوی بوتلم دنه وتړلم پر ځوړاندې کړم مسعود چې دی مرزا د رزاړو چوکۍ هغه زمانه صاحب چابیانې واغشتې زما په ګاډي کې چې دی هغه غمی چې د مال نه راکوي که نه او دی ما ته وایي چې زه تاله 5 کروڑ روپۍ در کوم او دا غمی خیر دی بس خبره ختمه شوه صاحب 5 کروڑ روپۍ ته نه اخلم ما له واقع خپل غمی راکوي زما د ګاډي نه چې دی ټچ موبایل اوچت کړی دی زما د ګاډي نه میموري کارډونه اوچت کړي چې په هغې کې زما د کور د زنانو ویډیوګانې دي د خادیانو د خوشحالو په هغې کې زما د ټول خاندان د زنانو پکې ویډیوګانې دي ویسبیان یې زما د ګاډي نه پټې کړي دي بس صاحب چې زما په ګاډي کې مونتې دي هغه ترې نه دوی راغونډ کړي دا خو زه کله پرون لاړم او ما وکتل چې یاره دا زما په ګاډي کې څه نشته نو ما هغه نیم ته اسپۍ ترنګ وکړم او دې مرزا صاحب شته په موقع باندې نو هغوی ته خو پته وه چې بس دا خو د سره موږ داسې عمل کړی دی چې اوس راپسې په دې سات راځي نو ما ته وایي چې مرزا صاحب هم په چوټی دی او زه هم په چوټی یم نو ما یې ښه مرزا صاحب ته ووایه چې صاحب غلاګانې تاسو په خپله کوئ او چې دی نو راوستې زه مو راوستم د غلا د شوکې په کیس کې زه مو وتړلم او تاسو ما راښکاره دا څومره شوکه مو زمانه کړې یو دا شوه صاحب بل زما د ترور د زامنو نه موټرسایکل راوستې دی هغې کې چې دی صاحب څه شته نه تشه ډانچه یې وله واپس ورکړی دی نوی موټرسایکل دی هونډا دی که کم یو دی نوی موټرسایکل دغه هم ته وکړې نه نه هونډا دی نه هغه بس ما ته سامان یاد دی هونډا دی که کم یو دی 70 دی صاحب خو په هغې کې چې دی نو خپل سامان څه شته نه هغې نه چې دی نو هغه هر څه وښکلي دي بل دا زما را کم حساب کتاب چې صاحب تاسو ته ما یاد کړم او تاسو ته ووایي چې لکه که ما ته یو سړی وایي چې یاره 5 کروڑ روپۍ زه تاله در کوم بس دا غمي دلته پرېږدي نو صاحب ما له به خپل غمي راکوي ځکه چې ما پرې 40 سال عمر کې صرف کاڼي جمع کړي صاحب زه کاڼو والی یم زه چې دی پیسو والی یم ما پیسې نه یي جمع کړې پوهېږي ما صرف کاڼي زما هغه میلونه عثمان چې دی نو بس هغه ګاډي کې زما ټول هر څه بس په ګاډي کې زما ضرورت څه سامان چې دی زه ځان سره په ګاډي کې ګرځم صاحب زما کور کې صرف بستره ده او چې دی نو زما چپړې چې په هغې کې زه اودس چردام کوم باقي زما په کور کې چې دی نو اسم نشته دی ما خپل ضرورت سامان زه ټول هغه ټول دوی زما نه صاحب ګډ وډ کړي پټ کړي دي والسلام